علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو د نوې ویډیو سره تاسو خلکاري وایو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او خوشاله وئ د ژوند په مزو کې به وئ ملګرو پرون په سوشل میډیا باندې یو پوسټ شوی او په هغې کې دا ویلی شوي وو چې د اویس ملتا هارت اټیک شوی دی آیا دا خبر رښتیا دی که تاسو هم د دې خبر نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تړۍ نشان ورسره خامخا ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي ملګرو پرون یو پوسټ شوی او په هغه پوسټ کې دا ویلی شوی وو چې د اویس مور باندې د خفګان نه هارت اټیک راغلی دی د چارسدې په غټ هسپتال کې پرته ده او ډاکټران دا هم وایي چې هغه اوس د مرګ او د ژوند سره لوبې کوي تاسو ته چې څنګه پته ده چې د چا د ګل غوندې بچی ضایع شي لکه د ګل غوندې زوی مړ شي نو بیا هغه مور ژوندی پاتې کیدی شي هغه پلار ژوندی پاتې کیدی شي دومره ظالمان په دې دنیا کې پیدا شوي دي چې د اویس غوندې ګلونه قتل کوي یوازې اویس نه دی چې اویس یې قتل کو د اویس نه مخکې ډېر ګلونه قتل شوي دي خو چا یې تپوس نه دی کړی او اوس خلک دا هم وایي چې اویس قتل شوی دی موږ به بلپور راپاڅو او موږ به د حکومت خلاف ښه بلپور احتجاج کوو او دا به وایو چې موږ ته د انصاف میلو شي آیا که انصاف میلو نه شو نو موږ به نور هم برځو او د اویس پلار دا هم ویلي دي چې زه د نیشنل پارټۍ سره تعلق لرونکی یم او زه حلاله تګ غواړم زه داسې نه غواړم چې زما د لاسه نورو خلکو ته هم تکلیف میلو شي نو ملګرو د اویس پلار څومره د غټ زړه انسان دی چې هغه دا وایي چې زه نه غواړم چې زما د لاسه نور چاته هم تکلیف میلو شي او زه نه دا غواړم چې ما ته ډېر شکمن کسان میلو شي چې دا د اویس قاتلان زه د اویس د قاتلانو د خولې نه په خپله دا غواړم چې او اویس مونږه په خپله قتل کړی دی د دوستانو د اویس پلار دومره د غټ زړه انسان دی او مور یې په هسپتال کې د ژوند او د مرګ سره لوبې کوي نو دوستانو که ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ د تړۍ نشان ورسره خامخا ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي